السلام علیکم ملګرو. کم خلک چې خوښمند دي چې موږ سعودي عرب ته لاړ شو مزدورۍ له هغې هلته کې قرض وکړي څه وکړي ځان له ویزه واخلي او ځان د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي، خو وایي چې زه وروسته مو زندګي ښه شي. دا ویډیو کلیپ خاص کر د هغه خلکو دپاره دی. زه پخپله په سعودي عرب کې یم. زه وایم چې څه قسم ته خبره اتره وي چې زه تاسو د هغې نه لاول خبر کم، نو زه یو ویډیو کلیپ هم در سره شریک کوم. خو چې کم خلک راتلونکي حضرات دي نو زما دا ویډیو د هغو سره شریکه کړئ چې هسې نه بیا وروسته چغې وهي چې مونږ خبر نو راځئ دا کم پوسټونه چې تاسو په فیسبوک وینئ دا خو دروغ وي، او که فرض کو تاسو له ویزه درکوله نو کم طریقه کار به اختیار راوئ. زه تاسو ته په دې ویډیو کې ټول ډیټیل در کوم، نو زما دا ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ او ډیره ډیره شیر کړئ. راځئ اول دا ویډیو کلیپ وګورئ. आज सऊदी अरब रियाद में मखरज 18 नंबर पर कुछ हमारे पाकिस्तानी साथी हमें इतला मिली थी कि वो इतिहाद अलबगर नामे से एक इतिहाद अलबगर शरिका है कंपनी, उनके तकरीबन उन्होंने 400 वीजे निकाले हैं और 400 वीजे अभी 400 कसानी यहाँ पर तो 50 बंदे हैं इस कैंप में, लेकिन बाकी जो है 350 वो किसी मुख्तलिफ जगह पे है. वो देख लीजिए, ये देखिए ना, ये पेड़ बकरी की जगह है. इंसानियत तो मेरे ख्याल में यहाँ क्योंकि अभी पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और ये लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं. तो अभी हम इनसे बात करेंगे. बेशक जी आप ये के ملګرو ویډیو کلیپ کې هم انسانان لیدلی وي چې د ګډو بیزو په ځینو کې د ویډیو ډیره غټه وه، خو ما را مختصر کړله. لومبی کوشش دا وکړه چې دا ویډیو دومره شیر کړي چې دا زموږ د پاکستان سفارې ته ورورسي او دې مظلومو ته انصاف میلو شي. ولې چې دغو به هلته کې قرضې کړي وي، وایي به چې راشه زموږ به وروسته زندګي ښه شي، خو نه به یې هلته هم ذلیله پاکستان کې او دلته کې د دغو برونه خویندې وي، بچي به وي، او کم خلک چې راتلونکي خوښمند دي نو هغه په یوه خبره عمل وکړي. دلته سعودي عرب ته چې تاسو کلم راځئ نو هلته په پاکستان کې به تی اګریمنټ ساین کوئ چې مونږ له کانا پینا رهایش او زمونږ تنخوا به څومره وي. هغه اګریمنټ چې ساین کړی تاسو سره وي او دلته راشئ نو که داسې قسم ته ظلم یې در سره کو نو بیا به سپاره ستاسو اواز اوري، سپاره به ستاسو دپاره ورځي او د دغې کمپنۍ نه به تاسو له پیسې اخلي. تاسو به بیا نه خرابېږي، او که نه داسې بې تپوسه راخلاص یې چې هله ویزې دي هله پوسټونه دي، نو د فیسبوک په پوسټونو باندې اعتبار مه کوئ وروره. دا ګڼکپان دي، غله دي، دی جنټان، او دغسې به ذلیلې یې لکه دا غریبانان چې ذلیله شول. نو ملګرو د دې غریبانانو اواز خو هم چوت کړئ او مخکې چې کم خلک را روان دي هغه هم خبر کړئ چې وروره اګریمنټ په ساین کوئ هله به سعودي عرب ته ځئ. ګینه څنګه چې دغه غریبانان ذلیله شو داسې به تاسو هم یې.